السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کله د بجلی بلونه راشي، هر یو کس دغه فریاد کوي چې بجلی بل ډېر زیات راغلی دی، او بیا که موږ وګورو بجلی هم نه وي، لوډ شیډینګ ډېر زیات سیوا شوی دی. کاروبارونه چې دي هغه ټپ ناست دي، خلکو ته مشکلات دي، ستونزې دي. په دې حواله سره به د عام ولس سره خبرې اترې کوو چې هغو ته څه مشکلات دي، څه ستونزې دي، او د بجلۍ دا لوډ شیډینګ چې دی دا مسلسل ګنټو په ګنټو نه ویلی کېږي چې د پرمټ یا دغه هندې نور کوم کوټه چې هغو پوره کول غواړي په هغې په مد کې دا بجلۍ لوډ شیډینګ کېږي. عام ولس ته ډېر زیات تکلیف دی او ټایم یې هم نه دی معلوم چې څه ټایم به ځي څه ټایم به راځي. نو راځئ د عام ولس خبرې واورو چې هغه په دې حواله سره څه وایي. ډیره مننه عبدالله صاحب. زما نوم راحت شاه دی، شاه موبایل په نوم باندې به د الله اکبر پلازه کې زموږ دکان دی. دلته د بجلۍ د لاسه موږ ته ډېر غټ مسایل جوړ شوي دي. سهار روزو بس دغه لوبې ټوله ورځ د بجلۍ مسالې او بجلي لاړ او بجلي راغله، خو دې ته زه پوه نه شوم. دا 15 کاله زموږ به د کانجو کوو شو، د اوسه پورې د دې بجلۍ څه مستقل حل نه وته، خو بس په مخه دغه غم دی. دونه وخت ملکونو ځان له ډیمونه ورته ټول ملک به ټیک شوی وی، خو د پاکستان او زموږ خاص کر زموږ د کانجو د سوات سیمه کې د کانجو ډېره غټه مسایل دي. په مخه د موږ کار روزګارونه نشته دی، هر طرف ته مهنګایي ده، هر طرف ته مسایل دي. خپلې کوټې پوره کولو لپاره په خلکو باندې مسلسل دا لوډ شیډینګ کوي، ډبل بلونه پرې راځي، او موږ خو څه وکړو؟ دې خو یو طرف ته کار نشته، بل طرف ته ډبل بلونه دي. نو غریب عوام او کاروباري سړی به نور څه وکړي؟ هغه ته غټې مسایل د تاسو د واوډا د بجلۍ د دې دا چې تاسو نشئ مهیا کولی کسته، نو ډېرې غټې مسایل دي. هغه خپل معاش څنګه ساتي؟ مخکې به هغه خپل سروایو څنګه کوي؟ نو زما دا چارواکو ته حکومت ته دا درخواست دی چې زموږ په دې سوات په کانجو باندې مکمل صحیح اکشن واخلي، د دې بجلۍ د مکمل صحیح علاج روباسي چې دا خلک د دې مسایلو مشکلاتونه دمه شي. زما نوم سمیع الله دی او دا دوکان تاسو لیدلی ډېر وخت نه شاه موبایل باندې مشهور یم. او بجلي خو دا تاثرات دي چې دا بجلي ټایم نه یې معلومه، لکه یو ټایم خو وښایي که نه، سړی په خپل حساب کتاب پوه شي. خو نیمه ګنټه بجلي راشي او 115 ګنټې بجلي نه، او په مخه چې تپوس کوي چې کله وي پرمټ دی کار دی، خو دا صرف دې که بل طرف ته کار دی، بل طرف ته کار نشته. د نور طرف بجلي خو برابر دی، هغو ته کار څه برابر دی، خو وجه دا چې تپوس څوک نشته. نو موږ ریکویسټ کوو خاص کر ډي سي دی که اے سي دی چې دې باندې دغه وکړي، غور وکړي دا بجلي ولې ځای راځي. او عوام ته مشکلات خو ډېر جوړه، سهار خلک راشي او ماسخوتن دغه شان واپس دي، خالي راځه او خالي ځه. نو